اذ اخرجه الذين چې کله ویستو دلر کافرانو د مکې نه ویستو ثانی یسنینی دویم د دوو نه هوا اذ هما فی الغار کله چې دواړه په غار کې هوا په دې لار د نبی علیہ السلام د خپیم ډېری خوښ شوی او ابو بکر صدیق په وګ باندې وړې وخا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام لره سکړي دي په وګ باندې وړې ده الله اکبر کبیره دارنګي اسماء رضی الله عنها ذات النطاقین اغي ولا خوراک مراک ملتبولو خبر به مترساو اذ هما فی الغار کله چې دا دواړه په غار کې وو کله چې دواړه په غار کې وو دا قران وی ښا ای را پیزی چې قران منی ابو بکر وی د منی خبر مخه تر راغله قران کې د ابو بکر تذکرہ دا اذ هما فی الغار د دې نه ابو بکر تیار غار ویل کی یار غار سونه سخت ده او دا سونه سخت تک دی اوس خو ته سرودونه مونډونه خواوتی دي کنه او بیا چې غاری سور ته تزي نو اون ډیر په تکلیف سره دا چې هغه وخت کې دا بسونه نور غرونه وو او دا پیغمبر په دغه هجرت پښپ باندې نبی رسول الله ته پتا و چې دی بارا پسې کوج لګیو نو نبی رسول الله چې مدینه منوره ته کملار تللی دا هغه لارې بدلکا پرې بل لار راتاو شوې دي مدینه منوره ته هجرت د پاره ابيام چې کړه نبی رسول الله په دې غار سور کې وو دا مشرکین ورپسې دغه تم رسیدلی مشرکین کوم نه رسیدلی دغه غار سور ته رسیدلی بر ولاړو دا غار د پاسه ولاړو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله ته وی اے دا الله حبیبا کہ چرتا منتدی او کته کنا کہ چرتا دیخ کته دی خپل خپوت او کته نو دی به مونږ ویني دی بسو کی مونږ به ویني نبی رسول الله متوی یریګما ان الله معنا لازم سره دې دغه دې کې بعض علماو په کتابونو کې لیکلي دي او مشهورم ډېر زیات ده چې غار سور کې دغل تکمتر رالی او هغه یو جاله جوړه کا او دانن چې سور په حرم کې وی کمتری دي دا هغه نسل دی دا مورید لري کنه کرکوړې راغلي دا سو کوئی جولاګي غار جوړ کو کنه ویني دا مونږ دی ویلي دا یاد ساته ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا روایت کمزور دی ښا فالصدق في الغار والصديق لم يريان وهم يقولون بالغار من اکرمی نو دک روایت دا کمزور دی ذکر کوړی دا کتابونو کې شتا اذ هما في الغار کله چې دی په غار کې ووا د ابو بکر صحابیت د قران نه ثابت شو کنه څنګه دې ته توجه کوي لګه ها دې دور کې بیا را واپس را پاري دلی دي او کله په ملک پاکستان کې دای خبرې کیږي چې ابو بکر کافر دی او چې تی خلکو ته وی چې دی داسي وي دیس پوته چې کم دینو او پړی واچوي او خلی ولا غلي کې نو هغه نه غلي کې یو تا غلي کوي ازم عجیب اسلامي ملک ښا چې دې ملک ته په خوانه خلکو ته وی چې خمینی په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ابو بکر مسلمان نه دی عمر مسلمان نه دی او زبر پیغمبر د روزینه د بوتان باسم عمر او ابو بکر دا د خمینی په کتاب کې دي نو دا خبر په دې پابندي وا دا په کتاب پابندي لګاو کنه په دې روافض سپو باندې پابندي لګاو کنه د مسلمانانو زړونه زخمی کوي د مسلمانانو جذبات سره نه بکیا دا وګوره ابو بکر دا قرآنی شخصیت دی دغه صحابیت په قران کریم سره ثابت دی اچھا زکه مفسرین وایي څوک چې د ابو بکر د صحابیت نه انکار کوي نو هغه کافر دی او چې څوک ابو بکر مسلمان نه بني نو مسلمان شو
دا خلک ډیر تاسو کې شیعاګان مسلمانان دي کې کافران دي. شیعاګان ابو بکر مسلمان نه مني. اوس په باندې خلک وی کدي ځان لګیای اوس په میډیا وګوره ها په میډیا باندې غاټي ابو بکر خلاف خبرې کوي او کته حکومت نه مطالبه کې چې دا سپیغلې کې دا چپ کې دی ابو بکر پسې غاپی صحابو پسې غاپی نو تا کړه چې وغي نه غلي کوي. تاسو وجه دا یار یعنی ته پر خپل اسلامي ملک د ابو بکر صحابیت هم نه ذکر کې اولی حکومت د دې نفتر کې پټي ولې دا نه غلي کوي. معلومیږي دا غیم په دې خوشاله یو چې په دې ملک کې بلا جګړه او دا قتل او غارت شروع وي بس دا غلي کا. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار کله چې دا دواړه په غار کې هوا دا ابو بکر صدیق نوم دی عبد الله ابو بکر نوم څه عبد الله نوم دی عتیق متویل کیږي سا عتیق د پلار نوم دی عثمان بن عامر د پلار نوم څه لار مسلمان دی مور مسلمان دی ابو بکر مسلمان دی د پلار نوم دی عثمان بن عامر بن عمر بن کعب. عمدۃ القاری کې راځي چې د دې د والدی به بچي دا نه پاتې کېده نو چې کله ابو بکر وشو نو مور راوستي دی پغیق کې بیت الله کې ګرځي وی اللهم انی هذا عتیقک من الموت فحبلی رب دا بچي خو راځي ژوند دی او پای کنه عتیق دی عتیق